بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة البقرة مدنی سورت ترتیب د نزول کی 87 پس تو سورہ مطففین نا اور ترتیب مصحفی کی 2 نمبر خلاصہ پرن ویلے شوا لنڈا خلاصہ اول حروف مقطعات ذکر کا الف لام میم بیا صداقت دا قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یو صفت الذین یؤمنون بالغیب دویم ویقیمون الصلاة درہم صفت ومما رزقناهم ينفقون سلورم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور پنزم وبالآخرة هم یوقنون یا یو حکم دنیاوی اولئک علی ھدی من ربہم اور یو حکم اخروی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نننے سبق دشپگم آیات نو ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون لفظی معنی خدا را چی ان الذین کفروا یقیننا کسان چی کافران دی سواء علیہم برابر خبر دا پدائی باندے أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم آگسان چی کافران دی برابر خبر پدائی باندے یریت دی ام لم تنذرهم یا نہیں یریت دی لا یؤمنون ایمان نروڑی نو دینا کو معلومات آشو چھے دینا رو سو بیا چا ایمان بنی روڑے حالانکہ ایمان روڑے ہو نو اول دا کفر مانو کچھے لغت کے کفر وہی پٹھولو تھا اور غریبان نے سورہ حدیث شلم آیات وہ استماع سپارہ سورہ حدیث شلم آیات کی وہی کمسل غیث آجب الکفار نباتو شان مثال دباران چی تعجب کے چاہی زمیدار لرا زمیدار تا کافر ہوئے لغوی معنی دا کفر پٹھول زمیدار تو کافر ذکر وہی ازمگا کے دانا پٹائی تو خما چاہی ازمگا کے آجب الکفار تعجب کیا چاہی زمیدار لرا اصطلاح کے کفر الانکار اما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار دانے نچباہے بانے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ را لے گلے دے بیادہ کفر آؤں سلور قسم نے ذکر کا فتح الملہم شرح مسلم اول جی صفحہ 155 کے سلور معنی کئی یو کفر انکار دویم کفر جہود دویم کفر عناد او سلورم کفر نفاق کفر انکار اذا كان عدم التسلیم بالقلب وباللسان جميعا اذا كان عدم التسلیم بالقلب وباللسان جميعا پس دلو او پجبا دوار بانی انکار کئی دویم کفر جہود اذا كان عدم التسلیم باللسان فقط مع حصول المعرفة والإسلام بالقلب
وجب انکار کے او فضل کی منی دا مسئلہ حق دا. درم كفر عناد إذا كان عدم التسليم مع حصول المعرفة والإقرار باللسان لمحض العناد. صرف د زړه او عناد د وجې نه انکار کوي د مسلې حقانیت مني چې دا مسله حق ده. څلورم کفر نفاق إذا كان عدم التسليم بالقلب فقط مع التسليم والانقياد باللسان. پزړه کې نه مني او په ژبه مني چې دا مسله حق ده. نو هغه اعتراض چې راتلو چې بیا دې نه پس خو بیا ته ایمان نه وروړې. ایمان خو راوړو. کفر نه مراد دلته کفر عنادی د کفر د عناد دی. د عناد او د ضد د وجې نه دی ایمان نه وروړی. ابو جهل عتبہ شیبہ ای تر مرګه پورې ایمان نه وروړی ځکه په ضد باندې ټینګ وو. ابن کثیر حواله ورکړې وه. ابن کثیر ذکر کوي ان الذین کفروا آکسان چې کفر کړی حق یې پټ کړی په ضد او په عناد سره سترونه قینادن په ضد او په عناد باندې حق یې پټ کړی دی. بل اعتراض دا راتلو چې ختم الله علی قلوبهم الله دې د په زړونو باندې مهر والے دی په غوږونو په سترګو. بیا سره الله سزا او تولي ورکړي. سورہ جاسیہ کې آیت 23 کې وایي 25 پارہ کې افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. افرأيت آیابینت من آوسو کتاولا چینی ولی دے الہو مددگار پل ہوا پل خواہش نے خلے جو کرے. وَأَنزَلْنَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اگمنا کرے ویدنا اللہ سرد علم ددنا سرد علم گمرائی یا سرد علم دا اللہ نا پدبانی چا اللہ دا پتو چلے دے دا گمرائی عمل کی. وختم علی سمعی امور والے پاوگنو ددباندے وقلبی پر ددباندے ویالانا بصری رشاوا اوزنی پترگو ددبانی پردے. ومن یهدیه من بعد اللہ نسوک تے چے دیتو کے دتاو لار بسمکی دتا پر دپر خودو دا اللہ نو افلا تذکرون. آیا تاسو پنا اخلی نو د زدو او د عناد د وجینا د زد کئی عناد کئی د ځان باندې د فهم اسباب بند کړي دي. فمن یهدیه پسو دې چې توفیق ورکړي دتاو من بعد الله پد گمراه کولو د الله نو په سبب د عمل د افلا تذکرون. آیا تاسو پنا اخلی او حدیث تا صحیح مسلم کے راضی اوگے دا حدیث پیش کرو کہ کرے اسرے گناہوں کی نظر بزر باندے تور داغو لگی تو کدے توبہ باسی خواہا داغ صفاشی او که توبہ نو باسی گناہ کئی نو داغ زیادی کی دا خدیبت ابنو یمان داغانا روایت نبی علیہ السلام فرمائی تولد الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض
والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معرفا ولا ينكر منكرا. فتنې په بزرګونو باندې پیش کېږي وار په وار. کوم یو زړه چې دا ګناه وکړه نو د په زړه باندې تور داغ ولګي، او کوم زړه چې د دې نه انکار وکړو ډېر صفا وي او فتنې ورته بیا نقصان نه شي رسولی. او کوم یو زړه چې داغ په هغه ولګي نو دی تک تور شي، څنګه چې دا کوزه الټه شي او پکې بیا څه شی اچولی نه شي، دارنګې د ده دا زړه الټه شي، بند شي او حق او باطل بیا نه پېژني. ختم الله علی قلوبهم. نو اعتراض د هغې جواب دا وشو چې د دوی د عمل د دوی اسباب د فهم په ځان باندې بند کړي دي. نو د دوی د عمل د وجې نه په دوی باندې الله مور لګوي. الله خو درته دواړه لارې ښولې وي، اختیار ورته ورکړی و. دېرشمه سپاره سورة البلد کې 10 آیات کې وهدیناه النجدین، او ښودلې موږ درته دوه لارې. او سورې دهر یو کم 10 سپاره کې 3 آیات کې وایي انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. مونږه یقینا مونږه ښودلې درته لاره، یا شي دی شکر ګزار یا شي دی نافرمان منکر. او قضا او قدر انسان چې دی نو دا محض مجبور محض نه دی چې الله څه مقرر کړی دی هغه کوي، نه. قضا او قدر د الله له طرف نه دي. او دې باندې بیا یو مثال پیش کړی و چې یو کنال پلاټ ته ته په هغې کې اول اراده وکړې چې زه به دې کې کور جوړم، کمرې به پکې جوړم، باتروم او کچن او لاونج وغیره. او بیا د هغې نو دا قضا شوه. او قدر چې بیا کله ته نښې راکړې یو کار پې شروع کړې، نو الله یو فیصله وکړه چې زه انسان پیدا کوم، دله به اختیار ورکوم. بیا د ده خوښه ده چې دی څه کوي، نو هغه انسان چې څه کوي نو هغه الله ولیکل. دا نه چې الله څه مقرر کړي دی هغه کوي، نو ده ته الله اختیار ورکړی دی. او بیا یو شعر یې ویلی پھولوں کا بھی کرنا تو مقدر ہی تلاکن ہاں کہ اس میں سیاست بھی بہت تھی. او قید محترم بیا هغه خپل شعر هم ویلی و چې کوم هغه بیا دې په مقابله کې هلته په کتاب کې لیکلی و تقدیر تو یہ نہیں کہ مجبور ہوتا ہے انسان ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بولتی. دا نه چې انسان مجبور دی، الله ورله اختیار ورکړی. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. سورې کهف کې آیت 29 کې وایي اختیار ورته الله ورکړی دی. دا نه چې دی دلته څه الله مقرر کړي دی په هغې روان دی، نه چې دی څه کوي نو هغه الله لیکلي. او بیا دې باندې واقعات هم پیش کړي وو چې نبي علیه السلام فرمایي چاته چې جذام مدد لګېدلی نو هغه نه تښتئ. فر من الجذام، داسې چې تښته لکه چې زمري نه سړی تښتي. او بیا بل روایت پیش کړو چې نبي علیه السلام بیمار راوستو، بیمار سړی ځان سره یې کېنولو، ډوډۍ یې پرې وخوړله. بیا قاید محترم دې کې تطبیق راوستو چې انسانانو کې دوه قسمونه، یو شکي وي ډېر، یا څه کې شک کوي وهمي وي، او یو زړور وي داسې په هر څه باندې ورځي. نو که ته شکي شکي سړی نو هغه بیا ځان بچ کوي. نو پرهیز دا نه چې پرهیز ښه کار نه دی، پرهیز صحیح دی، پرهیز ښه دی. او دا زړه چې دی نو دا د بعضې سړي کمزوری وي، بعضې بزدله وي داسې، بعضې زړور وي. او د حضرت عمر رضی الله تعالی واقع بیان کا چې یوه علاقې ته تلو نو ورته وویلی شو چې هلته کې هغه ځای کې عذاب راغلی دی. نو هغه لارې نه واپس شو. چا ورته ویل ته تقدیر باندې عمل نه کې، د الله تقدیر نه تښتې. حضرت عمر رضی الله تعالی ورته وفرمیل چې دام تقدیر دی چې زه به دې ځای پورې راځم او بیا به دې ځای نه واپس کېږم، دام تقدیر دی.
دانګي قران کریم بیا په مختلفو الفاظو باندې د ختم داغي تعبیر کوي په مختلفو الفاظو سره. کله په زنګ سره تعبیر کوي او کله په پردو سره، کله په اقفال سره. او اقفال څوک اقفال وایي، څوک تالي وایي، څوک جلندې وایي، څوک قلفونه وایي، او کله په دیوان سره. دې باندې بیا یو څو آیاتونه پیش کړي. سورې محمد په 20 سپاره کې 30 آیات کې الله وایي، سرېښتم کې افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القرآن اچو بھی سرېښتم افلا يتدبرون القرآن آیا دوی سوچ نه کوي په قرآن کې ام على قلوب اقفالها د سوچ نه کولو وجه دا ده ام په معنا بل ام على قلوب اقفالها بلکې زړونو د دوی ته تالې لګېدلې دي، زړونه مقفل دي. چې یو کمرې ته بکسې ته تاله ولګي نو هغې کې بیا دننه څه شی نه ځي. ام على قلوب اقفالها بلکې زړونو د دوی ته تالې لګېدلې دي. دارنګې کله تعبیر کوي په دیوال سره. سورې یاسین 20 سپاره آیت نمبر 9 وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فغشیناهم فهم لا يبصرون. سورة یاسین 20 سپارہ آیت نمبر 9 وجعلنا من بین ایدیهم او گردولمنا مکید دینا سدن دیوال ومن خلفهم سدن رسل دینا دیوال فاغشیناهم پس پٹکڑیم دینا را فهم لا يبصرون پدین نوینی حقا فهم لا يبصرون پدین نوینی حقا. کله تعبیر کوي په اکینو سره، اکینی سره، لکه سورة الکهف آیت نمبر 57. سورة الکهف آیت 57 و 50 تعبیر کوي په اکینی سره. و 50 آیت ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومن أظلم سوء الظالم ممن ذكر بآيات ربه فانا قيدت فايتنا ترمتنا فآلت عنان مخرج دینا ونسی ویرکو ما قدمت ایدا آتی مخی لگلیو لاسوننا یعنی مخی اماندنا بیاو انا جعلنا کننگا کردولی دی علا قلوب پسنون تدیبانی اکنتن فردی پردمو پراسر ایم قهوهو دا پویدونا پا قرآن باندی چی پوینی چی پا قرآنو فی آذانهم وقرا او پوگنو ددائی کی درنوالے دے. دارنگی کلا ددائی آغا عملون ذکر کئی قرآن. سورہ نحل سوال سمجھ پارا آت 108 یو سلاتم کلا ددائی دا عملون ذکر کئی چی ددائی دا عمل دا وجینا دائی پدر بانے زنگ رالو مہر رالو مہر پیولا گولو. آت 108 سورة النحل سوال سمجھ پارا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئک هم الغافلون. اولئک الذین دا کسان دی طبع اللہ چی مور والد اللہ علی قلوبهم پزنو ددائی باندے وسمعهم پوگنو ددائی باندے وابصارهم پسترگو ددائی باندے. ولی زکا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اور دا کسان دے جی غافلن قرآن نو غافلن دالنا کتاب نو نالا پہ مہر لگو زد عمل دو جنا. تاکہ سورة المائدہ آیت نمبر 13 دیالسم ہو رہی شپاگم شپارا سورة المائدہ آیت 13
بيالسهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وبما نقضهم پس سبب دما طولو دلي ميثاقهم ودو مضبوطو دلينرا لعناهم فلا نذكرهم دلينرا وجعلنا قلوبهم قلوبهم تلنا دلي قاسية تبتورا ولي يحرفون الكلمة بلوي دي ألفاظ لنا أما دي دخلوا زيننا ونسوا أغير كريد دي حزن سيسا مما دغنا ذكر بي پنو کرشوی دي تپدي باندي دي دا عمل دا وجنا پدي باندي مهر لگی دره دانگی سورة نساء آیت نمبر 46 پینزمن سپارا سورة نساء آیت 40 سلیختم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين لا كسانوا نادوا يهودي يحرفون الكلمة على بيدي بدل بيدي كلمونا عن مواضعه تزين قلنا ويقولون وعيدي سمعنا ولدلنا بخلوي أزلك واسعنا نفرماني كردمنا واسمع أولا غير مسمعين تا طريقة خبرني أوروني شوي وراعنا الفاظ بأدبي لين عربي دي بيان سناتي پدوك قلوباني وطانا في دينا طان پدينك لا طان پدينك ولو أنامو كجر بشك دي قالوا ويلي سمعنا ولدلي دمنا وطانا تابداري كردمنا واسمع أولا وانظرنا وقرمنا لهذا كنتمنا فكان خيرا لهم خمخات ولا ودين فلا وأقوى دين مضبوطة خبرها ولكن لعنهم الله لكن ولا نكري تيلا الله بكفرهم فسبب الكفر انتدي ولا يؤمنون بسمان رودي إلا قليلا مگر لگام فلا يؤمنون بسمان رودي إلا قليلا مگر لگام دانگی سورة نساء کی آیت 155 یو سلام 55 گو رہی 155 سورة النساء یو سل 55 بگم اسپارا وبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم ولا يؤمنون إلا قليلا وبما نقضهم فسبب دما طولو دلي ميثاقهم ودو مضبوطو دلينا وكفرهم فسبب دو كفر دلي بآيات الله فيتنو تعالى وقتلهم الأنبياء او وجلود پس هو دو وجلود دي انبیاء علیہ السلام لرو بغیر حقن بے جرما وقالی و پس هو دو نادری شدی وویم قلوبنا غنفا زرنا زمگا دکی دا علمنا یا پپردو کی بل تبا اللہ بلکی مور ورنی اللہ علیا پسرنو ددی باندی بکفرین پس هو دو کفر ددی ولا یؤمنونا پس ایمان راڑی دی إلا قليلا مگر لگا لگا دا معنی میں انشاءاللہ بھی آپ کو زبانی کئی نو حاصل دا چی اللہ وزلبانی مہر اولا گولو دا دی نا اللہ زیادے نہ لکڑی دو گناہ کولا تردی چیزلے وطا پزلے وطا مہر لگولو دل عمل دا وجنا اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ادوی سرونی ذکر کرو کہ یو سره دی آغا یو خیستان ساتل پاگی و دنو خوخ رسوئی گیو کنا دی پی سور شو ازم چکر تدم چی سور شو بیاد دو خوخ را چی هستا پوند ورکی سپیڈ ورکی تیزه یو کپروزی دار دی اختیار دی دو هستا پوند ورکا چی تیز کو از تیز روان شو لاس ندو واگی اس لیدی اور دا دی اختیار ختم شو اور چی دی غرزی گی دا دې اختیار کې وسني خدا دې دې چا رسولو دا دې ته خپل ځان رسولو د عمل دا یې دویم
مثال ورکړو د ښایسته شکل یو سړی دی استا خوښ شو د هغه شکل دی خوښ شو یا عمل دی خوښ شو نو چې یو ځل یې ورته وکتو ورسره لاړې بیا دوباره لاړې نو هغه نقص زړه کې لږ پوخ شي نو که په دویم ځلې بیا منې چې خو صحیح ده بس او که نه بیا لاړې په درېیم ځلې نو بس بیا هغه زړه کې د ده هغه مینه هغه پخه شي او بیا دته په هغې باندې بیا ځان بدي نه ښکاري بیا په هغې باندې فخر کوي ځان ورته بیا ښه ښکاري غلط کار چې کوي نو چې دی عادت شي نو په هغې رشوت اخلي په هغې ورته ځان ښه ښکاري غلا کوي په هغې ورته بیا ځان ښه ښکاري همداسې د دوی په زړونو باندې الله مهر ولګوي الله وایي ختم الله علی قلوبهم مهر ولې دی الله په زړونو د دوی باندې وعلى سمعهم او په وګونو د دوی باندې وعلى بصارهم او په سترګو د دوی باندې او دلته کې نقطه ذکر کړې وه ختم الله علی قلوب جمع راوړه ابصارهم جمع راوړه او سمعهم نو سمع جمع راوړه او بیا دا جواب وکړو چې سمع مصدر دی مصدر اطلاق په قلیل او په کثیر دواړو باندې کېږي او بیا د دې یو څو مثالونه یو څو تاییدات پیش کړو په مثال کې د سورې ابراهیم آیت نمبر 43 مقنی رؤوسهم لا يرتد الیهم طرفهم مقنی رؤوسهم سرونه وینا چې بشاورولې وي لا يرتد الیهم نو واپس کېږي دوی ته طرفهم اطراف یو نه وي طرف وي طرفهم دارنګه سورې اعراف آیت 157 یو سلو پنځوسم ويدعونهم إسرهم إسرارهم أونوي ويدعونهم لربكي ددئنا إسرهم بوجنا ددئي او بیا کله کله ګاونډي اثر په سړي باندې کېږي اثر وي خامخا نو مور الله د دې د عمل د وجې نه ورکړو دنیا کې دا درې اسباب وو هغه درې اسباب د فهم او ځان باندې بند کړو لکه یو سړی چې هغه هوښیار وي نو هوښیار یې نو ځان لار خوښه کړي سوچ وکړي یا بیا بل ته وکړي هغه نه سوچ زده کړي او یا په کتاب باندې پوهېږي نو کتاب مطالعه وکړي وګوري بیا عبرت ترې نه واخلي نو دوی دا درې واړه اسباب دا استعمال نه کړه ختم الله علی قلوبهم مور والدی الله په زړونو د دوی باندې په سبب د عمل د دوی وعلى سمعهم په وګونو د دوی باندې وعلى ابصارهم په سترګو د دوی باندې اشارت فردي حکم دنیوي دا چې دا فهم اسباب دی په ځان باندې بند کړه نو حکم اخروي ولهم عذاب عظیم استری دی دپاره عذاب لوی ولهم عذاب علیم عظیم استری دی دپاره عذاب لوی دې دوه آیتونو کې دا دوې مډلې بیان وکړو اول پنځو آیتونو کې د منعم علیهم دای پنځه صفات یو حکم دنیوي اولئک علی هدی من ربهم او یو حکم اخروی و اولئک هم المفلحون بیا دوه آیتونو کې دا موضوع علیهم دا غي بیان یو حکم اخروی دنیوي دنیا کې د فهم اسباب په ځان ورکړي او یو حکم اخروی ولهم عذاب عظیم او سره دې لپاره عذاب لوی ولداتم آیاتنا د منافقانو بیان کوي آیت نمبر 16 پورې منافقو دا چاته وي نفاق څه ته وي ابن جرير ذکر کوي منافق چاته وي يخالف قوله فعله وسره علانيته لذا قول او فعل دې کې تضاد وي پټ او ښکاره یو شان نه وي دنه او بهر جدا جدا وي او ابن کثیر د نفاق معنی کوي اظهار الخير و اصرار الشر خیر ښکاره کوي او شر پټوي
منافق بیا دو قسمو، منافق اعتقادی او منافق عملی. قائد محترم شیخ قرآن صاحب آئیو فرمائل کہ کلو قرآن نکم منافق ذکرو کی اغی نمرات منافق اعتقادی دی، اور کہ حدیثوں کی کم منافق ذکر شی اغی نمرات منافق عملی بھی. لکن سورہ نساء یوسل 15 سورہ تمیات کوئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقینا منافقان پا طبقہ لاندے کی ہوئی دا اونم. حدیثوں کے منافق چراجی ناغا اکثر منافقی عملی بھی. اور بیا پدے بانی مثالونا ذکر کرشی دا فقہان تلا لائی مطلب دانشو نفاق ہو چی نبی علیہ السلام سراغوی چی مونگا ابن دمونگا یو حالت دی، اور چی بیا دا نبی علیہ السلام دا مجلس دمونگا لاشور بیا دمونگ حالت بدل شی. ای مطلب دا شو. اور بیا قید محترم چی خلق پوئی گی نبازی او دنا پویتیا دا وجہ نبازی خبری کئی را شیر بیا عجب دور دی دم درین پادشاہی کہ للو پنجو ہمان شد سے پائی. دا شیر ویلو منافقین سنگ پیدا شو نو دا پا مکہ کی نو دا مدینہ کیو، او پا مدینہ کی بیا آتا گنی قبیلی وسیلی اوس حضرت بنو نذیر بنو قریظہ دا یہود قبیلی مدینہ قبیلی علاقہ وا. اچھا وزان نمشر جوڑو نبی علیہ السلام دراتو نمخ کے عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا دنیا پا اعتبار و خیال سڑیو آخر کو مشر کو تاج پوشی لانا وشوی لگا او چے اوت ورکی حلف ورکی پخوابا تاج پوشی کے دا تاجی جوڑ کڑے پسر کرے نو نبی علیہ السلام چے تشریف روڑو مدینے تا نو دا غمخ کی بیا دا دی منافق بیا حیثیت ختم شو. دیو خیال و ندر ڈائریک کارا خلاف نکو کارا نظام مرگر کو ظاہر کی. نبی علیہ السلام پشراگانو کے ممکن استو او خلاف پہ پٹ پٹ کولو جنگ یہود تا چی مشورہ کی دا نو جدد درائی نا خلاف وا نو پا لانت لوگ لوگ کے دریس وا مومنان مسلمانان ہے واپس کرو. آدھا کوشش کولو چی دا نبی علیہ السلام بیزتی ہوگی. نبی علیہ السلام باندے تحمت لوگ لوگ بی بی باندے وضع بنی مستلق نبی علیہ السلام دا طریقہ چیو بی بی بیزان سر بوتلا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوتلے وا دا وضوی تا واپسے کی شراتلو دی منافق دا موقعین فائدہ واخستا او تحمت یو لگولو. بیا خپلو کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خپلو کی بیا خبری کولو یو بل سرا چا یو قسم خبرو کرو چا بل خپلو کی بیا یو بل پسی توری راوشتی. دا دی منافق دلاسا دی منافق جماعت جو کرو اور نبی علیہ السلام تے دعوت ور کرو افتتاح تراشا اللہ تعالیٰ تقوم فی مود رگا دیگی. اللہ تعالیٰ جدا مجلس زرار دی دا دی یہود دا پارا مورچہ دا دا وصلی مورچہ جوڑو لا دا وصلی اور نمی وطا جماعت کی خو آگا مجلس زرار چکم دیکھو مجلس قبا سرا آئی کی ول دا سنو زیو نجور دی. و بیت اللہ شریف کے چدا ابو جہل جی سے کور کم دیکھو نارا دیکھو غسل خانی دی باترومونے دی اور مجلس زرار دی منافق چکم جماعت جو کرنا پائے کم دا سنو زیو نجور مجلس قبا سرا دائیں انسانی مخامخ کارا یو خارا کولو او زکی برسو مورچے جوڑو لا یہود دا پارا دا اغیل نم دا جماعت کی ہو. اللہ دا آگا ارسخ کارا کھو اور دی بانی بیا ہوگا تفصیلی کرو او قائد محترم دا دی دا درس دا خصوصیت تے جی بلنا آیتون را شروع کی نو رازی دا سی رازی نو جزمہ کی طرح سی خوارشی پر یہ خلق باندے او بیا گرد یا چاچا کی جی کم کما مرضی نو داغی الہار تا بخبر ہوئی زمان خدا مرض دے. دا جرنیلی اسپتال دے روحانی جنرل ہیڈ کوارٹر دا ٹوری دنیا دا جرنیلی اسپتال دے اور دا دے ڈائریکٹر جنرل
هغه اوس موجوده شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم روحاني ډاکټر دی او دا بلا شي جماعتونه دي په دې کلي کې دا ټول واردونه دي بیل بیل هر وخت کې خلک داخل دي او بیا راځي بیا دا ورځ راشي نو بیا ایکس رې وباسي او تشخیص بیا کیږي بیا چې نه پته لګي چې ما کوم مرض دی نو چې دلته نزي مرضونه هغه خلاصي دنیا چلته وخی قرآن ویلوی وی ترجمه مې څنګه دا ترجمه د کولنی دا نافذ کولی دا قرآن په ځان باندې په کور باندې دلته کې دا چل شي په پنځیر کې دا چل شي نو دا وی ترجمه مې څنګه وسه تدبر دا فلانه تفسیر دا وی دا نو ټیک تای قائد محترم شیخ القرآن سے تفصیل کړو چې خواري کړی دا یو عالم خپل مهنت خواري کړی په یو طرف باندې خو الله پاک وایي چې افلا یتدبرون القرآن دای سوچ نه کوي په قرآن کې قرآن خو عام دی ټولو خلکو لپاره دی نو سوچ د فهم نه وروسته راځي نو چې دې فلانه تفسیر دا وایي فلانه دا وایي فلانه دا وایي ته پکې څه ته خو هم څه کنه افلا یتدبرون القرآن قرآن خو فرض دی دا کول دې کې دا چلو کوي طریقه دا ته کوي الله دې دې تر قیامت په قرآن باندې آباد ساتي او په سنت باندې غیر محترم شیخ القرآن سے الله دې عمر کې برکت واچي نو منافقان دا غي باندې بیا تفصیل کړو ډیرو چې منافق چې دوی بلا کوشش کوي چې تا بیزت کې نبی علیہ السلام په څیر ټول مر لګیاو خو بیا کور کې وته الله دشمن پیدا کو عبد الله ابن ابي ابن سلول دا غزو هغه ټول راوښته او پلاټ دی چې قسم په الله په ذات مې قسم چې تا داونه چې ذلیل یم نبی علیہ السلام عزتمن دی کدا نه سر د کلام کوم او بیا نبی علیہ السلام تلاړو ویرازوی می کوټ ته نپلی دا منافق دا وتانه اوریم نه لګیا وای عربی دته کوشي تو کې بیا ویلا بیزته کوي او بیا چې کله مرسل نبی علیہ السلام سره یو او خې کړي والا نبی علیہ السلام ته دا کمی څور کړو نا بدل اخلاص کړي نو نبی علیہ السلام چې کله ارمان شو الله دې جنازه په مکو لا تقم على قبر ابدا او کمی چې قبر نه روح کو بیا وتا کمی څور کو دا نه چې دې لپاره چې بس بدل نه پرې کو غیرتی سره بدل نه پرې دلته دا په دې په داس کې تا غیرت خي تا عقیده خي تا عمل خي تا کور اصلاح کوي او تا کې غیرت راولي غیرت قرآن دا نافذ کوي عملی شکل کې نو د منافق هغه ګڼ صفتونه وګړي تفصیل کړو ومن الناس من يقول آمنا بالله او حکمونه او نخې پرون ذکر شوي ومن الناس وبعض خلقنا من اوسوک الناس ذکر کو نو می وای نشتو ومن الناس وبعض خلقنا من اوسوک یقولو چوائلی امن ایمان دورمگا بالله پلنا باندی وبالیوم الاخر فرد آخرت باندی وما هم بمؤمنین او حالا اجنی دی ایمان دورن کی یخادعون اللہ دوکا کئی دی دا اللہ سرا ٹکی کئی دی دا اللہ سرا مخادعہ قول فیل دوارو کرا دی یخادعون اللہ دوکا کئی دی اللہ سرا سوکل مغزوم رواسی یخادعون رسول اللہ دا اللہ پیغمبر سرا دوکا کئی اللہ سرا دوکا کئی والذین آمنوا او کسانو سرا دوکا کئی چی مومنان دی وما یخدعون دوکا نکئی دی الا انفسهم مگر جاننو قنون سرا وما یشعرون او دین پویگی پا انجام باندی یہ منافقت انجام بسی فی قلوبهم مرض وزنو دریکی مرض دید نفاق فی قلوبهم مرض او مرض بانی تفسیر کرو چی مرض ہو سنگا چی بدن دو قسم دے ظاہری بدن و روحانی دا وسیل ریدوار خپل مرضونه دي دا بدن ددو کله چې ډاکټر او حکیم علاج کوي نو تا علامات مرض خو چې دا مرض د دې نه خاصه څه مرض دی بیا دا غي سبب درته وایي وجه درته وایي چې دا د څه وجه نه راغلی بیا علاج لکه یو مثال ورکړو سره
ګڼ خوراکونو کې په زړه باندې بوج راشي ګیج جوړ شي نو ګیج سر ته خېږي نو دې وجې په سر مې درد دی نو اوس کله چې حکیم او ډاکټر پوهېږي نه نو هغه ته د دردونو ګولۍ ورکړي دوی ورکړي ډیفرین ورته ورکړي پیناډال ورته ورکړي نو دې سره بیا سر نه ښه کېږي ځکه د هغې سبب جدا دی هغه ګیز سره سر خوږېږي نو چې هوښیار ډاکټر حکیم وي نو هغه ګیز دوی ورکړي چې ګیس سم شي نو سر ښه شي نو سبب د مرض او درېیم بیا علاج د مرض علامه د مرض سبب د مرض علاج د مرض دارنګې د بدن بیماری چې ده نو د اسباب څلور دي اخلاق څلور دي اسباب د فساد راځي د معدې د وجې نه معده خرابه ده دارنګې کله د وجې د ضعف نه راځي د کمزورۍ نه بوډا سړی د معده یې کمزورې ده او خوراک خوند کوي نو دی لږه ډېر خوراک وکړي نو خېټې خرابه شي درېیم د کمي ده اخلاطو نه اخلاطو صفرا سودا بلغم دا لهیڅ برابر نه وي یو کم زیات وي او څلورم کله د ظلمت د وجې نه راځي په زړه تیاره راشي ګڼ خوراکونه یې کړي دي وریجې یې خوړلې دي غوښه یې خوړلې ده دال یې خوړلې دي ساګ یې خوړلی دی نو څه زور د هضم وي څه زر هضمېږي نو چې کوم زر هضم شي نو هغه بیا هغه فضله چې ده نو هغه خپل ځای ته ځان رسوي دا نور چې دي نو هغې باندې مشین لا لګیا وي کرس پې کېږي او ورته لار نه ورکوي بیا خېټه کې بیا ګړز ګړز جوړي اوبل جوړي بیا زړه باندې تیاره راشي ګڼ خوراکونه یې کړي دې وجې نه نبي علیه السلام به یو خوراک کولو یو خوراک کې او په اندازې سره کې نو بیا به بیماري کې نه او دا طب چې دی شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه امام محمد طاهر نور الله مرقده هغه کتابخانه کې به دا د طب کتابونه او قایل محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه مولانا محمد طیب طاهري دامت برکاتهم هغه طب چې دی نو هغې سره تعلق ساتي ځان پوه کړی په طب او زه په خپل درس کې دا نامې زیات اخلم د شیوخو دا ځکه زموږ علاقې په خو دا بدې به لګېدې پخوا اوس خو الحمدلله نه لګي ځکه 40 کاله کلي کې زما د درس وشو ما په یو دیوال باندې د قاید محترم غوټ لیکلی دی او په یو باندې د شیخ القرآن رحم الله وصیت مې لیکلی غوټ غوټ مې لیکلي چې د کلي خلک راځي نو په یو لار یو ګوري په بله بل طرف نه بل ګوري او دا چې درس کې نو دا پکې وایه نو د دې اثر وي پنځپیر پکې یادوه استاد پکې یادوه دا داسې یادوه نو دی خپل اثر وي او سار بجلي چې ونه هلته وي لوډسپیکر یې کار نه کوي ټول پریشانه شو ګرځېدو نو هغه ځای کې چا تار کټ کړی تار کټ و طالبان ناست وي هلته کې اواز نه ځي نو اواز ولې نه تلو د مرکز نه تار کټ شو مرکز لوډسپیکر دلته کې و تار ته نه و خلته منځ کې کټ شو چې کټ شو نو اواز یې ته نه تلو مخامخ ګوري خو اواز نه وري دغسې چې تا مرکز سره ځان وتړلو که تار دې کټ کړو بیا به ورې خولې نه اواز نه دي او نه به دې غوږ ته اواز راځي مرکز سره به ځان تړي چا چې تار کټ کړی دی نو هغه ختم شوی دی اول دا چې دې بجلۍ کې دوه تار نیګېټیو او پازیټیو یخ او ګرم دا پکې دوه تارونه دي یو ته پښتانه یخ وایي او بل ته ګرم بجلۍ ورته نیګېټیو او پازیټیو وایي دا جدا تلي داسې اوس که ته چې دا دواړه یو کوم خوري یو کور کې تلي بس دواړه رونه دي یو به کما چې دواړه یو شي بیا څه کوي بیا ډس کوي بیا اور لګوي که ته نیګېټیو زموږ مثال د نیګېټیو د امیر صاحب مثال د پازیټیو دی که ته هغه سره ځان برابرې چې زه یو شم بیا دماکه کېږي ستا خپله درجه د نیګېټیو پازیټیو د هغه خپله درجه نو دا خبرې دا په پنځپیر کې زده کېږي نو اسباب د فهم دوی په ځان باندې بند کړي اوس دا څلور اسباب وو یو مرض راځي دا فساد د معدې نه روحاني مرضونه هم دغه څلور وو نو د ده معده خرابه ده
روحانی د منافق روحانی میده خراب ده آیاتونه ازمول نشي میده خراب ده دویمو دا مرض راځي دا وجه د کمزورتیا نه د ضعف نه دا منافق چې دی نو د بدن کمزوری دی بوډا دی نو خوراک یې ازمیږي نه دریم د کمی د اخلاقو نه دا منافق روحانی بدن چې دی نو د سره کمی دی دا دلیل ورسره نشته او څلورم د وجې د ظلمت نه راځي خیرت د دنیا دین خرڅوي او دنیا پې ګټي د هغې د وجې نه نو په دې باندې بیا یو څو آیاتونه پیش کړي وو بیماري دی ته ولې لګي د سورې مائده آیت نمبر 52 وګورئ بیماري دی ته ولې لګي وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وترى الذين فسفن بتاكسا في قلوبهم مرض يبذلون ذلك مرض دنفا يسارعون فيهم ينتقي فدو سيد لك يقولون وإلي نخشى يريقونغا أن تصيبنا شبرشيقونغا دائرة مصیبتو فاسلنا نظر نچی اللہ آیاتیا رات للگو کی بالفتح پغلبی سرا او امرنیا پی حکم سرا من اندی دتن قلنا ویزبیو پسوبا کردی دی علاما پا باندی اثرو چی پٹ کردی دی پیان فدی پا حضرونو دلیکی نادیمی خپیمانو فی قلوبهم مرضون زړه مرض دی دارنګې سورې احزاب وګورئ سورې احزاب 21 سپاره آیت 11 او 12 مرض لګي دته د بوزدلۍ د وجې نه سورې احزاب 21 سپاره آیت نمبر 11 او 12 قُلْيَتُمْ فَاكُمْ سورہ احزاب آیت نمبر 11 یولسم و دولسم هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ كَلَّا مُنَافِقًا والذین کسان فی قلوبهم مرض یہ بذلونو دلیکی مرض دید نفاق ما وعدن اللہ دن کریم سر اللہ ورسول پیغمبر دنو الا غرورا مگر دلو کے دانگی بیا پسی آیت 32 گرئی دوشتم اسپارہ کی دویم آیت تے اور رسول اعظم 32 کلم مرض دا دولگی دا شہوت دا وجنا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا يا نساء النبي ببيان تنبين السلام لستن تاسو كأحد من النساء بشان يوتن دخلون إن اتقيتن كذان متكوي تاسو دخلاف دا الله یا د بدنامۍ نه ولا تخضعن نرمي مکوئ بالقول په وینا کې په خبرو کې فیطمع الذین تمغو کې هغه کسو فی قلبی چې په ده کې مرض د شهوت وقلنا اوای قولا معروفا وینا د ادب قولا معروفا وینا د ادب دارنګه زړه کې مرض دی دین باندې دنیا ګټي سورہ نور اتلسم سپارو گرئی آیت نمبر 48 مرض و تلگیدہ لے دنیا دین بانی گٹھی سورہ نور آیت نمبر 48 وَإِذَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَيَقُولُ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتِي إِلَيْهِ مُذْعِنٍ أَفِي قُلُوبِهِم مرض وَإِذَا إِلَى اللَّهِ او کلن جنا بدلے شرے کتاب دا اللہ تا
ورسول سنت پیغمبر اسلام تا لیاکم بینهم دین پانا چی بیتلو کی پمیانت دیکے اذا فریق منهم ناسا پیوڑا دینا موردون مخلی وین کلهم ناقاو کچریوی دیلنا فیدر دنیا پدین کے یا تراجی دی الہ دیتا مزعینی ومنڈا افی قلوب مردون آیا پزنور دنی کی مرض دے امیر تاب ملک ہم پمانا بلکی دی شکیان دی ام یقافون یا یری کی دی ان یحیف اللہ چیز زیادے بو کی ظلمو کی اللہ علیہم پدی باندے ورسولو پیغمبر اللہ بل اولائکا هم الظالمون بلکی ناکا سانم دی دی ظالمانم تارکی سورہ محمد شپاگشتم سپارہ سورہ محمد آیت نمبر 20 شلم آیا سورہ محمد آیت 20 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَرَأَيْتَ الَّذِينَ وِنِمَتَا كَسَانْ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَبَذْلُونَ تَدَيْكِ مَرَضَ نِفَاقًا يَنْظُرُونَ قُرِبَتَيْ إِلَيْكَ تَعْتَى نظر الموشی پشان کتلو داچا چی بیوشی پیراغلی ویالے پدباندے من المانتو دمرگام دانگی سورہ نملو نلسم سپارہ آیت نمبر 34 سورہ نمل نلسم سپارہ آیت 34 سلو دیرشم قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وَيَعْلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قالت بلقیس ان الملوک یقیناً بادشاہ اذا دخلوا کلاچی دنسی دی قریتن یوکلیتا افسدوا نوران کیا غیلنا وَيَعْلُوا گندی عزت معزز خلق عزت اہل عزت من خلق دریکلی أذلة ذلیلہ كذلك وكذلك يفعلون داننگی کئی نو فی قلوبهم مرض فضلون ددئی کے مرض دد نفاقا دا منافقت فی قلوبهم مرض فضلون ددئی کی مرض دد نفاقا فزادهم اللہ مرض فزادهم اللہ یا جملہ دویدہ فزادهم اللہ وزیادتی کی دیلر اللہ مرضا بیماری اللہ نے رضی دا بیماری زیادہ کی یا اخبار دے فزادهم اللہ پر زیادہ کا دیلر اللہ مرضا بیماری ولهم عذاب علیم وطلع دید پر عذاب دردناکا بما فضاوتا کانو چولے یکذبون یہ دروغ بیگر کدر صفت قول مراجع دا فعلما وَإِذَا قِيلَ نَوَقَلَ جُولِشِ دِيْتَا لا تفسدوا فساد مکوئی فلا دیبت مککی قالوا ویدی انما یقنا نحن مجیو مصلحون اصلاح کون کیو اور یہاں شیطان آئی بتائی کی بیس کرو کہ شیطان آدم علیہ السلام تیوریو تانیکا دیویلو کہ حضو خستا خیر خواہ ما سورہ آراف گولی آیت نمبر 21 شیطان آدم علیہ السلام تیوریو جزستا خیر خواہ ما آیت نمبر 21 فوسوس لهم الشیطان سورہ آراف ختم سپارہ آیت 20 فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوریانهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما أو قسموا خلو شیطان دے دوارو تاو اور دے انی یقیناً زرچما لکما تاسو دوارو لنا لمن الناصحين خاقا دخیر خوانو نیمام دانگی سورہ یوسف کی دولسم سپارہ یولسم آیات کی یوسف علیہ السلام رونا چیو نو آغای منصوبہ جوڑا کہ یوسف علیہ السلام اکوی کی غرزولو او پلان توئی وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ او بیشک منگا ددو خواہ خیر خوانو نیو منگا ددو خیر خواہی لٹو نو خیر خواہ خنو دا فساد کے اللہ والفسادیان دیدا
मुस्लिहीन नहीं दे इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला खबरदार इन्नम बेशक दे उमल मुफ्सिदून दे फसाद कोनकिनी वलाकिन ला यशूरून लेकिन दे पुई वैसा किलाम कनाचुने सीदेता आमिन ईमान नोड़े कमा आमन अन्नास लगसंग ईमान नोड़े खलको सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कमा आमन अन्नास तबरी अमावटी जिक्र कई इन्नास मन सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हाँ कमा आमन अन्नास लगसंग ईमान नोड़े सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन qalu ay munafiqan anu'minu ay iman nurunga kama amana sufa'a laga sunnati iman nurere bewakufo walakin la ya'lamun alakin daina pui payakbalak namakan tobande sabota bewakufai Allah ida pala bewakuf de ab bewakuf biadri dikar kariyo bewakuf dare je baswabo itiraz ki bal bewakuf dare इब्न नबी अलैहिस्सलाम बाने इतराज कैसे यक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास तद्वीमी सिपारे अवल आयत और सूरह बकरे 142 यौसल दूसरे तुमसे यक़ूलु सुफ़हाउ जाने चिवाई बाबे वक़ुफ़ा मिनन्नास नखलकुना मा वल्लाम सुची वालुल दैलाम क़िबलति मुल्लति क़िबले दयारिना कानू अलैहा चूरे परे बांदे अद्रे बेवकूफा अगर इतने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पलार बाने ने दी दाव पर तरीका बाने ने दी आज 130 योसल देशम सूरह बकरा व मन यरगब अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सहु व मन यरगब अन नाउरी मन पमाना मा व मन यरगब अन नाउरी अन मिल्लत इब्राहिम दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम नो इल्ला मन मगर हां सो का सफिया नफ्सहु बेवकूफ करे भी पल जानम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तरीका बानी दारो तरीका सवा आया सूर्य नाम के जिक्र करे वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्ला तो कौन तो ही सूर्य नाम आय 74 के वही कान इब्राहिम लियबी अजरा अततखुजु असनामन अलहा इन्नी अराका कौमक फी दलालिम मुबीन कला चले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पल प्लारो कौम ता पल प्लार अजरता अततखुजु असनामन निफि तदरगौना अला फqde tubsara inni araka kinazina tadara wa qamaka qum tana fi dhalalin mubin fagumra ikhkaraki aw bi'atwi atatar ke qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun wal ibrahim alayhi salam wa sama qawma inni bari'un mimma tushrikun yakinan sabitaraima दायना चिता सुशिर कोईदा अल्लाह सलाम अला नजम तो वही वैदा कीला नमकरा चुने सीदेता आमिन ईमान नोड़े कमा आमनन्ना सुनग संग ईमान नोड़े नूर खलको सब किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन qalu वैदा अनुमिनु आय ईमान नोड़ूंगा कमा आमन सुफहाउ लग संग ईमान नोड़े बेवकूफो अला खबरदार इन्नम बेशक दे चिरे मुसबा ओते बेवकूफी वलाकिन ला यादमून लेकिन दैन पुहीगी वैदा लकुल नदीना कलच मकाम सिरा मुनाफिकाना कसानु सराओ आमनु ईमान रोडेवी qalu वैदा मुनाफिकान आमन्ना ईमान रोडेंगा वैदा खलाओ कला तिलाची दे खलाओ माना मौजू وإذا خلوا كلا تلاجيدين إلى شياطينهم شيطانا نقبلوا سراو أمسران تلدي شيطانا نوي قالوا وإندي إنا معكم يكنا تاسو سريو نيو توي تاسو مؤمنان تتلقوا منافقان توي إنما يكنا نهلمغتيو مستهزئون توكي كون كمؤمنان پوري الله يستهزئ بهم Allah ba sudana tokuwa ki daitao Allah yastahzi'u bihim Allah ba sudana tokuwa ki daitao wa yamudduhum mulat por ki daitao ye to yaane pa sarg sayyidane ki yawmahun hayran preshano yo amala dasur gundwaj ko yo amhara dasur gundwaj dai zurun landiri
ويموتهم منطق ديتا يتوياني پسر کشید دیکے يومهون حیران و پریشانو اولئک الذین دا کسان دی اشتروا ضلالتو چې ولکه گمراهی ته تفسیر کړو اشترا په معنا اخیستو راځي او کله چې یو شی اخلي هغه اشتریت الفرس بدراهم اس مې وښو پیسې مې ورکې نو دا ادا وایي چې اول خو کو بازار کې سړی سودا کوي نو بازار کې ټول وزګل چې خوښ شي نو بیا واخلي اشتروا ضلالتو اولئک الذین دا کسان دي اشتروا ضلالتا چې ولکه گمراهی بالهدى فبدا دیدن ہمارا بیت تجارتم پسیس نوانا کدائی پتجارت پلکے وما كانوا مهتدين أنو دلال مندن کی واخر دعوانا